الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. صدق الله العظيم. درود شریف ہوئے. یو صالح معاشره او پر امن معاشره دی پاره خاندانی نظام دا سنگ بنیاد ده، یعنی اول خشته ده. خاندانی نظام نه بغیر یو صالح معاشره یا پر امن معاشره وجود ترتلل ناممکن دی. خاندانی نظام دا معنا چې د هر سړی د رشتہ دارایو یو مخصوص دایره وي، مثلا پلار زوا، خور ورور، تره ویاره یا خوریه ماما وغیره چې څومره رشتہ دارای دي، دغه رشتہ دارایو احترام کول شي، د هغې خپل حقوق وي هغه ادا کولی شي، او د هر سړي خپله ذمهداري وي هغه ذمهداري ادا کوي. دې ته خانداني نظام ویلی شي. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الله رب العالمین فرمایي چې تاسو ما د یوه نرینا او ښځینه نه پیدا کړي او بیا مو قبیلې خاندانونه جوړ کړي یې دې دپاره چې تاسو خپل منځ کې یو بل وپېژنئ، د یو بل حقوق وپېژنئ، د یو بل کمال او استعداد وپېژنئ. ځکه معاشرې کې خانداني نظام چې وي نو یې خاندان په بنیاد باندې د خلکو زندگی د هغې روک ټوک کولی شي. یو سړی که چاته نقصان ورسوي خپله نه پوه وي نو د هغې خاندان ته خلک لاړ شي، د هغې مشرانو ته خبره وکړي چې تاسو دا سړی خو موږ سره دا غلطي کوي. او ځنه خو داسې جرائم دي چې یوه سړي کړی وي خو د خاندان کوتاهۍ د وجې نه خاندان باندې د هغې ته سزا میلویږي. مثلا چا نه خطأ قتل وشو نو دغه قتل دیت کې هغه سره خاندانو شریک وي، هغه سره پیسې لنډوي چې خاندان ته دې خبر احساس وي چې د خپل سړي د نشستو برخاست د چګیدلو کې نستلو چا سره ملګرتیا ساتي هغې باندې نظر ساتي او خپل د کور خلک خپله کې سره یو بل پویوي. دا خانداني نظام چې کله موجود وي بیا معاشره صالحه وي او پر امن وي. موجوده زمانه ترقی یافته چې ځان ته یایي او یا روشن خیال او هغه دغه خانداني نظام خیال نه ساتي، خو کله کله هغه خپل ځان ډیر پر امن ګڼي او ډیر ترقی یافته او صالحه معاشره ګڼي. اپا کې حقیقت کې امن نه وي بلکې هغې ته یوه د انسانانو شپول یله شي تړلې معاشره، یو امن ده او یو تړل دی. لکه یو سړي غټه رماوي د ګډو وزو او هرې وزې ته یې پړه ورچولی وي، مجبوري پورې تړلې وي او خوا کې ښایسته شنه غنم ولاړ وي. دا ګډې وزې چې غنمو ته نه داخلېږي دې مطلب نه چې دا ګډو وزو کې امن راغله ده، بلکې هغې مطلب چې ګډې وزې ته دې پړه ورچوله چې څنګه پړي نه خلاصه شي دا به دا پټي باندې بیا حمله کوي. نو که یوې معاشرې کې اسلامي احکام نه وي او خانداني نظام نه وي او هغې کې بیا هم بظاهر امن لاګي، څوک چا باندې تعرض نه کوي، د چا مال څوک نه خوري، د چا وینه څوک نه تویوي، هغه اصل کې هغه حکومت طرف نه هغې باندې دباو راغلی وي، هغو ته یې پړي ورچولی وي، تړلي وي چې څنګه هغو ته مقام میلاو شي د حکومت د حدودو نه بار شي او پوه شي چې ما دغه کې څوک مؤاخذه نه شي کولی. بیا دا ټول نه غټ درندګان دا خلک دي چې کوم د الله د احکاماتو خیال نه ساتي، نه د چا په وینې تړلې وي نه د چا په مال تړلی وي خو مقاوي ته نه وي. ډنډې مسلمانو ته وایه چې ډنډه پاسه نه په پرتا وي بیا ټیک ټاک وي،
چې څنګه ډنډۍ سار نه کوزه شي نو به چې کوم زړه غوړي هغه کوي. امن دې ته ای چې باوجود د قدرت ته د بل سړي د ځان مال د عزت د هغه حفاظت وکړي، اته نه په اطمینان کې وي چې دا سړی ماته نقصان نه رسوي، بلکې کله د هغه مال ته چا نقصان رسولو ته هغه دفاع کوي. دې ته پر امن معاشره ای. خندنی نظام دی اکائی نکاح شرعی ده، یعنی اول د خندنی نظام ابتدا د نکاح نه کیږي، ازدواجی زندگی شذا او نر چې خپل کې سره جوړا شي او هغه یو خاص طریقې مطابق زندگی تیروي، نو هغه نه بچی پیدا کیږي، تولد او تناسل سلسله شروع شي. د خندنی نظام اول اکائی ده. ورنه چې نکاح نوي، نکاح مطلب دا چې کوم خداوندی په بندې دي د ازدواجی زندګۍ دغه پوره خیال وساتل شي. اسه تولد تناسل خو په زناورو کې کیږي، حیوانات ځنګل ډاک دوینه بچی پیدا کوي او په ګڼ تعداد پیدا کوي، یو وضو بچی پیدا کیږي، د نور زناورو بچی پیدا کیږي، صرف بچیو پیدا کیدلو ته خاندان نه وي. خاندانی نظام د پر نکاح دا د الله رب العالمین طرف نه یو حکم ده. نبی الله رب العالمین فرمای وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم، تاسو چې کوم خلک غیر شادي شوه دي هغه ته ودونه کوي، که تاسو ته دا خوف چې وده باندې خو پیسې چې خرچار سي، الله رب العالمین فرمای چې کله تاسو د خیر اراده وکړي الله تاسو ته بلیار خلاصوي. یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله، که تاسو فقر دی وجه نه وده نشئ کوه خپل بچی ته خپل ورور ته، او تاسو دا جذبه سره وده وکړي چې زديدي پر خپل بچی ته وده کوم چې موږ خاندان کې حیا راشي، پکدمنی راشي، در اشتداري یو جال بچاو شي، نو الله به تاسو ته وسعت دیر کی، تاسو وده خرچي اخراجات به الله رب العالمین پورا کی. نو په دې باندې نکاح نشي پرېږدلا چې سړی سره وقتی تور باندې لاس کې تشتانه دي، بلکې دا موږ ژوندۍ اهم ضرورت ده. لکه څنګه یو سړی بیمار شي بیا مریض ډاکټر ته تشتوي، پیسو دې پوره بیا سوچ کوي چانه به قرضدار او خلیبات کې مزدوري وکړي، ځکه هغه ضرورت دغه پوره کول غواړي. نو واده کول نکاح کول هم د مشترک صالح معاشره پر امن معاشره د حیا او عفت لپاره ضروری شاید په دې کې بلا وجه تاخير کول، بلا وجه سستی کول نه دی پکار. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ده النکاح من سنت، بلکې چونکه خاندانی نظام د آدم علیہ السلام نه آخر انسان پورې د هر معاشره ضرورت ده، دی وجه نه هر نبی دغه طریقہ دغه ضرورت پوره کولو کې نکاح کول دي. اربع من سنن المرسلین، څلور شیونه د ټولو انبیاء مشترک سنت ده، یو پای کې نکاح ده. دغه چې نکاح په برکت باندې خاندان جوړیږي او د خاندان په وجه باندې معاشره کې امن او صلاحیت پیدا کیږي. د نکاح دغه معامله غټ مقصد دا ده چې یو خو خاندانی نظام تشکیل شي، هر علاقې هر څوک خپل رشتہ داران لري، خپل ذمہ داری په سر باندې واخلي، او دویم معاشره کې حیا او عفت پکدمنی پیدا شي، څوک خپل دا چې هغه جنسي خواهش تاغي پوره کولو کې شتر به مهار په شانته آزاد نه وي چې کوم ځای نه هم د خپل خواهش پوره کو، ځکه که سړی په دغه خواهش پوره کولو کې آزاد پرېږدول شي معاشره به تباہ او برباد شي. یو سړی خپل خواهش خدا چې زه داسې ځای نه حاجت پوره کړي چې هغه زنه شریعت د اجازهات نه ورکوي، نو هغه سره بل چا حقوق تړلي وي چې بل چا په حق باندې ته تیرانداز لاس اوچتوي او د هغه حق په مال کوي، نو هغه په ظاهره خبره ده سبا ته اتا عزت په مال کوي، اتا مال او جان بو خرابوي، نو معاشره به د افراطفری شکار شي. دیو جنا د مشترک دین کې د نکاح کولو د پاره یو پورا نظام وضع ده چې نکاح کوم اصل فواید دي هغه حاصل شي. کوم ځای کې بسړه نکاح کوي، هر زنانه سره نکاح کول جایز نه ده، بلکې نکاح کولو د پاره د شذو خاص خپل تفصیل موجود ده. مثلا نسبی رشته، چونکی په نکاح کې تولد او تناسل سلسله هم وي چې بچی پیدا کیږي، دې د پاره خپل ډېرې نږدې رشته دا کله کله بلکې دا د انسان د پاره فټ کیږي نه،
انسان یو طبیعت هم ده، خپل نږدې رشتہ دارۍ کې هغه دا حاجت پوره کول نه غواړي. مثلا خپل مور سره نکاح کول نه دي سي، خپل بچی سره لور سره نکاح کول نه ده سي، خپل خور سره خورزه سره نکاح نه ده سي، خپل ورېرې سره نکاح نه ده سي، خپل ترور سره نکاح نه ده سي. دا دې پوره چې د نکاح کولو کوم مقصد دغه صحیح طریقې سره حاصل شي. نو نسبی رشتو کې بعض ډیر قریبي رشتې وي، هغه ځکه نکاح کول نه صحیح کېږي. داسې یو سړی یو بچی ته چا شودې ورکړي دي چې د کومې مور بچی ته شودې ورکړي هغې ته رضایي مور یې لشي. دې رضایي مور سره دغه بچی داسې رشته پیدا شي لکه څنګه خپل کومې مور نه پیدا ده نسبي، هسې رشته یې ورسره جوړه شي. دغه مور به چې کوم اولاد ده هغه دغه بچی خیاندې ورونه جوړ شي. لہذا که دا وړ کوي نو دغه ښځې چې کوم بچی دی هغه د خیاندې جوړ شي، هغې سره دې ته نکاح کول نه ده جایز. او که دا ښځه وړ کوي نو دغه ښځې چې کوم نارینه اولاد ده هغې سره دې ته نکاح کول جایز نه دي. رضایي رشته ده هم د نسبي رشتې په شان احترام لري. او داسې د اسخرګنۍ رشته یو سړي کوم ځای کې واده کړی ده د خپلې ښځې مور سره نکاح کول نه دي جایز. داسې د خپل بچي ښځې سره چې کله مثلا بچی نه هغه بیله شي یا طلاق ورکړي یا بچای مړ شي نو دې سره بیا هم د دغې سخر نکاح کول جایز نه دی. دا سسرالي رشته مساهرت شوی ته ویلی شي، دې هم خپل احترام ده. نو دغې رشتو په چوکاټ کې دې نه بارو بار به نکاح کولی شي. واحل لکم ما وراء ذلکم، دینه علاوه نور ښځې بیا سړی چې هغې سره نکاح کوي ټیک ده، خو په دغې رشته دریو کې نه به نکاح نه کوي. یعنی نسبي خاص رشتې، رضایي خاص رشتې او د مساهرت چې کوم سسرالي رشتې دي. دینه علاوه دوی خیاندې و نکاح کې جمع کول نه دي جایز چې یو سړی په یوه نکاح کې دوو خیاندو سره یعنی دوی خیاندې د هغه ښځې وي، دا هم جایز نه ده. د پردي سړي منکوحه یو سړي ښځې سره نکاح کړی ده، هغه د هغه په نکاح کې ده او ته هغې سره نکاح کوي، دا هم صحیح نه ده. او بیا یو سړي خپلې بیبي ته طلاق ورکړی ده، طلاق نه بعد هغه به یو خاص وخت تېروي چې بل ځای کې نکاح کول دپاره هغې وخت پوره شي، دې ته عدت ویلی شي. مثلا یوه ښځه هغې ته حیض رسي نو 3 حیضونه تېر کړي، او که حیض ورته نه رسي نو 3 میاشتې تېرې کړي، او که هغې په خېټې باندې بچا ده نو بچای پیدا شي. هغې نه بعد به دا ښځه بل ځای کې به نکاح کوي. نو کومې ښځې چې طلاق شوی وي او هغه په عدت کې وي نو دغې چا په عدت کې ښځې سره نکاح کول هم نه ده صحیح. مشرکې ښځې سره نکاح کول نه ده صحیح چې کوم هغه الله سره نور خدایان ګڼي، بت پرستی کوي یا آتش پرستی کوي، اور ته عبادت کوي، داسې ښځو سره نکاح کول نه ده جایز. اهل کتاب ښځو سره نکاح کول جایز ده، انګریزان، یهودیان، عیسیان، د هغې ښځو سره نکاح کول شرعاً جایز دی. البته د موجوده زمانې چې کوم صورتحال ده، مهال او د خلکو چې کوم نن سبا ازادي ده، د هغې په بنیاد باندې علما د نن زمانې انګریزانو ښځو سره نکاح کول اجازت نه ورکوي، ځکه چې کوم وخت کې مسلمان غالب وو، اقتدار د مسلمان وو، یوه انګریزه ښځه که مسلمان سړي به کور ته راوسته نو هغې به هغه کور اسلامي ماحول د وجې نه به هغه زنانه مسلمانه شوه نو هغې به فایده وشوه. اوس خو که یوه انګریزه ښځه څوک کور ته راولي بجای دی چې هغه ښځه مسلمانه شي چې دغې ښځې کوم بچي پیدا کړي چې هغه انګریزان جوړ کړي، نو دې وجې نه کور ماحول حفاظت دپاره هم بندوبست کول پکار ده. شرعاً که یو سړي وکړو نکاح ټیک ده، هغې نه چې کوم بچي پیدا کېږي هغه به حلالي وي، نسب به ثابت وي، او دغې ښځې چې کوم د واده احکامات دي هغه به ټول جری کېږي. خو د حالاتو تنظر کې اوس وخت کې انګریزانو سره نکاح کول ټیک نه دي. نو غیر مسلم کې یو اهل کتاب دي یا یهود او نصارا، او یو مشرکین دي هندوانو سره خو بالکل صحیح نه ده، په یو ټایم کې هم نه ده صحیح. البته اهل کتاب سره هم کول نکاح صحیح ده، خو د حالاتو جایزه اخیستل پکار دي چې هغه خاندان ته نقصان نه ورسېږي. دې سره سره د موږ تاسو شریعت کې د نکاح کولو چونکې دا یو خانداني معامله ده، د نکاح سره ټول خاندان تعلق وي، دې نه رشتې جوړېږي، نو د ټول خاندان په دې کې شریعت رعایت ساتله ده.
یو سړی یو زنانه چې نکاح کوي هغه ته پکار ده چې هغه د خپل نکاح په معاملې کې د ټول خاندان د هغه رائے هم حاصل کړي. اسه خود نکاح په باب کې چې کوم شذا او سړی نکاح کوي دو خپل منځ کې معامله ده، ټول اختیار دو سره ده. خپل منځ کې چې هغه نکاح وکړي دوه غویان موجود وي بس دا نکاح وشو. خو شذ د پر حکم دا چې خپل نکاح په باب کې دا خپل سرپرست سره د غینه اجازه وغوړي. کپلار ژونداوی پلار ته وایي چې دغه ځای کې نکاح کول غواړم، کپلار نه وی نکته وایي، کله کې نه وی ورور او تر ته وایي. کایوا زنانه د خپل کور مشرانو نه بغیر نکاح کوي. امام شافعی رحمه الله په نسبت خو دې شذ سره نکاح کیږي نه، بلکې امام شافعی رحمه الله په نسبت د شذ په خلی نکاح نه کیږي. اگر چې ولی هغه ته اجازه ویر کی دا په خپل باندې نه چې دا مو ته قبول ده، بلکې دا به ته هغه ولی یا هغه طرف نه وکیل مقرر شي. امام ابو حنیفه رحمه الله په نسبت د وزنانه کا په خپل خلی نکاح کوي نکاح یې صحیح کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ده ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل باطل باطل. کومه زنانه چې د خپل ولی یعنی خپل پلار نکاح یا ورور او تره دغه اجازت نه بغیر نکاح کوي دا نکاح باطل ده. دریزل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دغه شذ نکاح باطل ده. لہذا وا زنانه به داسې نه کوي چې هغه په نکاح کې بس ټوله مرضی خپل وشلوي، د خپل خپلوانو د خپل اولیاء یعنی خپل سرپرستانو یې خیال بالکل نه وساتي. بلکې د مشترک شریعت کې سرپرستانو ته دومره اختیار هم ده که یوې زنانه په داسې ځای کې نکاح وکړو چې هغې د وجې نه دغې زنانه خاندان باندې څه تور ارتلو او د دې خاندان سپکوا کېدو. مثلا د خپل مهر نه په کام باندې نکاح وکړو، دې خاندان شذ مهر 1,00,000 روپۍ ده او دې په 10,000 په 60,000 چا سره نکاح وکړو، نو دې خاندان مشرانو ته حق شته چې هغه قاضي په عدالت کې د شذ نکاح بالکل ختم کړي. اگر چې نکاح شذ کړه ده پلار ارچک شي، نکاح ارچک شي، ورور ارچک شي او دغه شذ په نکاح باندې اعتراض وکړي چې دا نکاح مشته قبول نه ده، نو دا نکاح ختمول شي. او یا په غیر کف کې وکړي داسې یو ځای کې رشته وکړي چې هغه رشته یې دې برابرۍ ولا نه وي، نو هغې کې هم د خاندان خلک دغه شذ په نکاح باندې اعتراض کولی شي او قاضي په عدالت کې شذ د مرضۍ نه بغیر شذ به نه غواړي د هغې ورور دا نکاح ختمولی شي، د هغه تره دا نکاح ختمولی شي، ځکه چې نکاح معامله دا یوه خندني معامله ده. دا صرف د شذ ټول اختیارات په دې کې نه دي. نو دې خبرې هم خیال ساتل پکار دي چې یوه زنانه نکاح کوي په دې نکاح کې هغه د خپل مشرانو د خپل کور د هغې پوره د هغې حقوقو رعایت وساتي، هغې نه مشوره واخلي، د هغې نه اجازت واخلي. هغې نه بعد چې دا نکاح کوي نو هغه نکاح به پایدار وي او هغه نکاح به سر ته راسي. او د کور مشرانو ته هم پکار ده چې هغه په دې باب کې چونکې اصل نکاح معامله خو د ښځې خاوند ده چې دو ټوله معامله خپل اختیار کې نه واخلي، چې څومره اختیار الله رب العالمین طرف نه ولی ته میلاو ده هغه د استعمال کې، خو چې څومره اختیار ښځې ته میلاو ده پکار ده چې ولی هغې ته هم خپل حق ویر کړي. ځکه د نکاح په معاملې کې چې ښځې نه وي خوښه نو ښځې د مرضۍ نه بغیر یا د وډکي مرضۍ نه بغیر پلار نیکه ورور تره ته حق نشته چې هغه د خپل بچی نکاح وکړي. الائم احق بنفسها من ولیها، غیر شادي شده بشرطه کې چې بالغ وي موږ په نسبت ده هغې نکاح په معاملې کې ټولو نه زیات حق هغې ته حاصل ده. لہذا بلیغ جنۍ نکاح پلار د جنۍ د مرضۍ نه بغیر نشي کولی چې څو پورې هغې اجازت نه وي. که پلار ته ډېر ضرورت هم وي موږ معاشره کې عام طور باندې بیا هغه چې دا تره زوا ده دې ته به خامخا زه خپله بچی ورکوم که بچی خوښه وي که نه وي خوښه، نه چې بچی خوښه نه وي پلار حق نه لري چې هغه د بالغې بچی نکاح چا سره وکړي، بلکې د بالغې بچی په نکاح کې د هغې اجازت د هغې انساني حق ده. که یوې بچی اجازت نه وکړه پلار نکاح وکړو دا نکاح صحیح نه ده، دا بچی سبا ته خپل نکاح نه انکار وکړي هغه دا حق لري. نو د نکاح معاملې کې د مشرانو خپل حقوق دي او د ښځې خاوند خپل حقوق دي، هغې رعایت ساتل پکار دي. موږ تاسو په علاقې کې د عام طور باندې نکاح او ودونه بیا کله کله هغه ناکام شي،
خپل منځ کې جنگ جګړه پیدا شي، ښځې خوند خپل منځ کې بیا طبیعت نه لګیږي. هغه وجه دا وي چې موږ د نکاح په معاملې کې د نکاح مقصد او د نکاح چې څومره فواید دي هغه طرف ته موږ ترجیحاتو کې نه وي، بلکې موږ داسې ترجیحات غیر ضروری چې هغه په کار دغه خیال وساتل شي خو په اول نمبر کې نه وي، ازمنی شی نه وي. د نکاح اصل مقصد دا چې یو خاندانی نظام وجود ته راشي، بچی پیدا وشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دا تزوج الودود الولود، داسې ښځې کوي چې هغه ډیر بچی پیدا کوي او هغه مینه ناکي وي چې تاسو د پاره هم د راحت ذریعہ وي، تاسو بچایو د پاره هم د راحت ذریعہ وي، داسې ښځې کوي. نو د نکاح کولو مقصد دا چې یو خاندانی پرسکونه ماحول کور کې پیدا شي، رشته جوړي شي خپل منځ کې، او دویم حیا او عفت پک د منی راشي. انسان چونکه لکه څنګه خوراک شوق ضرورت ده، جنسي خواهش هم د انسان یو ضرورت ده، او د موږ تاسو په دین کې دا چې کوم د انسان طبيعي ضرورتونه دي د هغه ختمولو موږ تاسو ته حکم نه ده. شریعت موږ تاسو دین نه منې کوي تاسو خوراک شوق ما کوي، ها موږ ته خوراک شوق ولیار د هغه تعین ضرور کوي چې حلال خوره حرام ما خوره. دا خپل جنسي ضرورت پوره کولو نه موږ شریعت بالکل نه منې کوي. یو صحابي نبی صلی الله علیه وسلم تراغلو او هغه ته چونکی شهوت غلبا او یا خطر وا چې دا سنوي موږ نه یو ناجایز کار وشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اجازه وغوښتو چې که تاسو اجازه وي موږ خپل ځان خصیان یعنی دا د شهوت ماده بو خاتمه کو چې بالکل بس موږ محفوظ شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته دې خبره اجازه نه کوي، بلکې هغه ته طریقه وشاله چې که تاسو واده نوي او بغنه کې نو رژي سره تاسو خپل دغه د نفس خواهشات قبول کول شي، او چې کوم څوک واس لري هغه باندې او دغه شهوت غالب وي او د خطراوي چې کدا واده نه وکي نو په حرام کې به مبتلا شي. د باندې نکاح کول فرض دي، لازم دي. من استطاع منکم الباء فليتزوج، څوک چې واس لري دی واده کولو دغه خرچي واس لري، شذ مہر واس لري، د شذ حقوق ادایګي واس لري، نو دا د واده کوي. فانه اغض للبصر واحسن للفرج، لکه په دې سره به تاسو سترګې اسړی شي، ټیټي وشي او شرمګاب محفوظ شي، حیا به حاصل شي. نو دې خبره اجازه خو نشته چې سړی د خپل شهوت غلط ځای کې استعمال کړي. ها که یو سړی باندې شهوت غالب دا هغه دغه لپاره مناسب وکي ځان لپاره یا د وده وکي، او که وده نشي کوله بیا د روزي ساتي. لکه چې یو سړی هغه خوراک شاکوم زیات کوي دا شی چونکی پیدا کیږي د انسان نفس خواهشاتونه، نفس چې مضبوط وي بیا خدا تقاضي سړی کوي، چې نفس کمزور وي نو بیا سړی په قبو کې خپل ځان په قبو ساتي. وليستعفف الذين لا يجدون نکاحا حتى يغنيهم الله من فضله، که چا نکاح نه وي هغه د خپل ځان سنبال ساتي. دا مطلب نه چې نکاح دې نه بیا په غلطه طریقې باندې خپل خواهش پوره کوي. غلطه طریقې باندې خواهش پوره کول اجازه هرگز نشته ده، ځان دې پوره بندوبست کوي. نو هغه ټول نه بهترینه طریقه ده چې سړی واده وکړي. واده کول د مشتسه دغه ضرورت پوره کول یو بهترینه ذریعہ ده. نو مشتسه په واده کې هغه ترجیحات چې هغه مشتسه واده اصل مقاصد دي هغه موږ خپل کو، یعنی دا شیونه چې موږ ش کور جوړ شي، ماته حیا او عفت نصیب شي، موږ کور کې خپل منځ کې ش گزارا وشي. عموما خلق دی واده په معاملې کې غیر ضروری شیونه هغه خپل ترجیح وګرځي. مثلا عام خلق دی واده په معاملې کې حسن ته د اشز خیستا ډېر اعتبار ورکوي، بس چې واشزه د اغي رنگ دی ته خواشوي نو بیا دای چې کا دا شزه متملا وشه. او ځنه خلک دا وی چې هغه د ایوي شزه مال پسې لګیدل وي. نن سبا خو د مالداري هم ډېر لالچ او حرص زیات ده. نو ځنو خلکو دا ترجیحات وي چې ودا سه زنانا سره نکاح وکي چې هغه سره ګوډه وي، هغه سره شاه بنگلاوي، ډېرې پیسې وي سره وي، بس چې ما کور ته راشي کنور هغه څنګه دا خو چې پیسې ځون سره وروړي نو بس ما زندگی بشاش. دا غیر ضروری شیونه دي. د دویم نمبر شیونه دي مال او حسن. دا خطلون کرتلون کا شاید مال خو ډیر زر سیر سي د لاس خیره ده. سبې ټیم کې سړی مالدار وي بیګا ټیم داسې حادثه ته پیښ شي چې وا ټکای په لاس کې نه
شپې ټیم بالکل کنګال وي، سبې ټیم الله رب العالمین داسې بندوبست کړی وي چې بدشاوي نه جوړ وي. نو دا خو انسان تلون کا شاید په دې باندې د زندګۍ دومره غټه فیصله نه دی بنا کول پکار چې به سبا ته مال نه وي به سړی پریشانی کې مبتلا شي، یا سبا ته حسن نه وي به سړی پریشانی کې مبتلا شي. او عموما چې کله سړی دغه شیونو په بنیاد باندې نکاح وکړي نو چې د خیس دی وجه نه دی او شد سره نکاح کړی وي دغه نور شیونو ته نه وي کتلی، دغه دینداري ته نه وي کتلی، صلاحیت ته نه وي کتلی، نو بیا کله زنانه هم داسې وي چې خپل حسن دی وجه نه د اخوان نه داسې مطالبه کوي چې دغه پوره کول واس به نه ور راسي، نو به هغه واده پریشانه ذریعہ جوړ شي. او یاده چې د حسن په لالچ کې نکاح کړی وي ډیر زر دغه حسن خراب شي، بیماری وي ته ولګي. دا انسان ته چې کله دستونه ولګيږي یو هفته چې صحیح دستونه انسان ته ویر شي نو د ټیک ټاک انسان بلا جوړوي ای پوریغه د مخیر وځي داس اډو کې جواش انسان دغه عمر وقات د انسان کې خنور سنش دا انسان د نه ګندګي په چمړي پټه ده هغه دی وجه نه بار خسته لګي دا ګندګي چې نه خارجه کې بس به انسان نه عجيبه شای جوړ شي. او که بالکل بیماری جنا چې کله وشته سپین شي بوډه شزه شي د مخ کې غونځي پیدا شي نو بیا یې سړی سترګې وغړېږي، نو بیا ظاهره خبره ده چې حسن د پوره سړی نکاح کړی وي او هغه حسن لوټ شي بیا هغه حقوق نه ادا کوي بیا هم کور د مشکلاتو شکار وي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ده چې شذ سره نکاح یا د مال دی وجه نه خلق کوي یا د جمال دی وجه نه کوي یا د نسب دی وجه نه کوي. ځنه خلق دی پسې دا شوق لري چې دا ډیر د اغاټ خاندان وډ کې د دې سره ز نکاح کو نور خبرو ته نه ګوري. نو که ډیر غاټ خاندان شزوي چې هغه اته کور د فورا د اته سره مناسب نه وي موافق نه وي نو هغه سره اته ژوندۍ نه جوړیږي. لہذا اصل شای نبی علیہ السلام مشتست شایله ده فظفر بذات الدین. تاسو چې نکاح کوي دا شیونه خیر ده سنوي حیثیت کې کا راغلو خو ډیره شاده خودی په سلاګه ما چې واشه ډیره خسته ده زباغي سره نکاح کوم ډیره مالدار ده غي سره وکاو ډیره د بلند اعلی نسب ولده یا ډیره د یو عہدیدار سړی د بدشالور ده غي سره به نکاح کوم نه تاسو ذهن کې بس دا خبره پرته وي چې دیندار شي سره نکاح کوم. دیندار دا معنی چې هغه د تو حقوق پیژني هغه د اته د اکور د اچر دیوره د هغه پلنه کول شي. شیشه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفات بیان کړي دي. بهترینه شزه هغه وي چې خوند کور تر ناوزي چې خپل بیبي وګوري نو هغه بیبي کتل دته اطمینان ورکی، یعنی کور کې داسې کورونه کوي چې عبادت کوي په منځوي لاړه ده کور صفائی کوي بچوي خدمت کوي نه پلار خو بس دغه شوی نه هغه د پوره اطمینان باعث. او کته کور تراغله په کور کې د شزي غبال جوړ کړی وي کله بچی ته چپېړه ور کوي او کله لوشي یو بل طرف ته غورځوي نو کله ډیره خستاوي سړی سره به ژوندۍ نه تیریږي. نو داسې شزه کول پکار دي چې هغه دیندار وي هغه د اکور حقوق پیژني د اخوان په خبري پیژ د اخوان د پوره سکون ذریعہ وي. دا تعلیم چون کې ملګری او ترتیب جوړ کړه چې زنانای په کور کې وره دی وجه نیوانی ما خبره زې زناناو سره متعلق کوم. زناناو د پاره د اخوند سره داسې وخت راول پکار دا چې هغه د اخوند د پاره د خوشاله ذریعہ وګرځي. بعض زنانه هغه داسې وي چې هغه خوند سره داسې وخت روي لکه دویم خوند داوي یعنی د اخوند سره برابرۍ کوشش کوي حالانکه د اکور سربره هغه خوند وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ده چې کوم ما چې ته په انسانانو کې چاته دی و انسان ته سجدي کولو حکم کوله بیا به مې شذ ته حکم کړو چې خپل خوند ته سجدي لګوي. دومره د وی شذ خوند هغه باندې حقوق دي. یو خوند چې شذ نه ناراض وي دا شذ څومره عبادت گزار وي هریز دروژانې سي شپې د تهجد کوي دا شذ جنت ته نه داخلي شي. بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې یو میړه خوند خپل شذ ته اغینه اغا روغړي او دا د خوند خبره نه ومني دغه شپه تیر کی. نبی علیہ السلام فرمایي د شذ ټول شپه په لعنت کې تیر کی. د شذ باندې الله رب العالمین طرف نه لعنت وريږي چې د خوند خبره نه ومني او خپل خواشه دغه شپه تیر کی. نو شذ زندگی دا د خوند د خوشاله دی پاره وي. بس ټولو نه دیندار شزه ده چې هغه دا خبره ځان ته
مخته کړي وي چې ما نه ما میړه خپانه شي، بس دا ښځه دینداره ښځه ده. او چې کومه ښځه هغه میړه سره اړې خبرې کې کوي، بحث کوي او میړه خبرو کې هغې سره مداخلت کوي، نو دې سره کور ویجاړېږي. نو موږ تاسو ته د واده په معاملې کې دغې ټولو شیونو خیال ساتل پکار دی، شرعي احکاماتو خیال ساتل پکار دی. نو بیا یو واده د موږ تاسو د عشق کور او د عشق خاندان ذریعہ جوړېدلی شي. واخر دعوانا الحمدلله.